ترمذی شریف روایت ته کو یو انسان دا غواړي مفهوم حدیث داسې دی چې زما رب ما نه خوشاله دی او کو خفه دی په دنیا کې دا معلومول غواړي چې آیا زما رب ما نه خوشاله دی کو خفه دی نو دا دی وګوري خپل والد صاحب ته چې زما والد صاحب زما په معاملاتو کې ما نه خوشاله دی کو خفه دی کو والد صاحب خوشاله وي نو رب ذوالجلال خوشاله دی کو والد صاحب خفه وي رب ذوالجلال خفه دی رضا الرب فی رضا الوالد د رب ذوالجلال رضامندیا د پلار د مور او پلار پر رضامندیا کې پرته ده وسخط الرب فی سخط الوالد د رب ذوالجلال نافرمانی د مور او پلار په نافرمانی کې پرته ده په مور او پلار خفه نو پوه شه چې رب ذوالجلال هم خفه دی دا چټل فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ده بده گریوان کې سوچو کو چې زمونږ د والدینو سره څه قسم برتاو دي څه قسم تعلق دی نن دومره پریوتی یو مونږ چې د خپل خزې د پاره هم مور او پلار ته زود بدري خبرې اوروما معمولی کو بیمار شي او خرچه په زیات راشي نو اومم کو په کوما نو احسانات په کوما یاره نن می بیا ډاکټر لا بوتلی وا نن دا چل بیا وشو دومره خرچه وشوه نن چې تاسو یې خرچې کولو والا یې دا د دغه مور او پلار په وجه یې د دې د برکت یې ګینه هیڅ شي نه وي د ځان خپل ماضی را یاد کا چې زه هیڅ شي نو مور او پلار زما پرورش کړی دی مور نه میاشت زه به د خېټه باندې ساتلې ما تکلیفونه برداشت کړی دي بیا د نه میاشتو نه پس زما مور د پیدایش تکلیف په ما برداشت کړی دی 2 کاله مال پیرا کړی دي زما خدمتونه کړی دي زما د پیدایش نه پس زما د پلار خرچي مهنتونه مشقتونه دار آیات کا زما مور او پلار زما د خپل ارمانونه او خواهشونه پرې غوستي دي زما ارمانې پوره کړی دي او نن زرا پاسې کوم مور او پلار ته خبرې کومه د 10 روپو په دوی باندې زاغه ته تندې را شوما نو دې خبرو ته غور وکړو کو زه دا غواړم چې زما بچي زما تابعدار شي نو دا شرط چې زه به د خپل مور او پلار تابعدار وي نو زما بچي به زما د سترګو یخوالي زما تابعدار وي فرمان بردار وي او کو زه نافرمانه منو بچی برانه بدل اخلی در هغه به مرګ ناراضي